یو حکیم ته یو مریض چا راوسته، ورته حکیم صاحب دا بیمار دی، خېټه خرابه ده. وی ښه وی هغه حکیم د جمال کوټې جلاب ورکړ. چې جلاب یې ورکړه نو هغه مریض دستونه جاری شو. چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی، وی صاحب داغه خو دستونه ودرېږي نه. ویلې پرېږده خیر دی نه دي ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي. دې ته ښه سوچ کوئ. پاکستان داسې مثال دی. سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان بیا راغی. وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بالکل خوځېدی نه شي. ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په درېیم ځل وله راغی، وی زنکدنې شو. ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په څلورم ځل وله راغی، وی حکیم صاحب خو مړ شو. ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه. تاسو خیال راکړئ پردي بچي حلال شي. وی د دې خیر دی، د فکر خبره نه ده. انشاءالله خیر بشي. څنګه به خیر شي؟ زه خو غرق شم، تباه شم، کور مې وران شو، ته وی خیر؟ دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار. په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي. سپی د تندې مړ شو هم به هم تپوس الله زما نه کوي. ایمان خو دې ته وایي. نو زما عزیزانو مونږ قطعا د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور وران شي. ستا حکم د تحقیقاتو دی، ستا کپړه وخوري. زه مړ شم نه تو زما تحقیق اډو کوه. ما یو ښځه وه میړه یې ناجوړه و. ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم؟ ویل وخت به دې تېر. ویل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی او مه دې لور. چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه. نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی. دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي، قیامت به بیا. دا تر اوسه پورې ویښ نه دي. دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم. ځکه چې تا آزادۍ ته چا پرېښی نه وي نو آزاد په څه یې. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې کم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکړئ، دغه طرف سره جرګه وکړئ، دغه طرف دپاره لار سوچ کوئ. په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته. نه، سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي. دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ. دا خلق پې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه، دا شی به بندېږي څنګه. دا دوی پې پوهېږي. کوي یې ولې نه؟ په دې څه پوهېږم. کوي یې ولې نه؟ کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ را سسېږي. خلکو نیستی ور پورې غوسې شوې. دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ور پورې غوسې شوې. امریکا به تاسو کباب کوي. تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو؟ ولې؟ بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلقو دا حق او چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی. خبر نه یې لیبیان دا زمونږ دا د خدای قمقل نه دی. دا خلک پوهېږي نه. والله العظیم که خبره پوهېږي. زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې سدرة المنتهى سرحد دی. مجال نشته چې د لاندې دنیا دې ځای نه بره لاړه شي او د بره دنیا هغه ځای نه لاندې راشي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي. یو
बुजुर्ग दे आगा दा वाक़या द हदीस नज़म के वे आगा वही जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जलवा देखा नूर दा आगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया दाज़ेलत पगौर वावरे चिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अक़दस उलमा वाई च दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल पमंस की यो गज फासिला व द कुर्ब यो गज और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह प दीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वर्ता मुकम्मल उस वर्सरा दाव वेले शुचे दाहाल ब दुनिया की चाहता नवे वली कता सुख्यालों की आम तौर द इश्क राजू न चिदी दा पटवी द इश्क राज चिकम आशिक फाश को आशिक पसुलई खीजी बिया तासुबावरी दिली च मंसूर दाद फना फिल्ला मकाम के देता इस्तिगराक फिल्ला हुई च दियो सड़ी दा जुन टोल अल्लाह शी और बिल्कुल दे मुस्तगरक शी दा अल्लाह पदे शान की नुच दे मुस्तगरक नु दे इस्तिगराक मकाम दाई च बिया हर तरफ तगोरे नु मल्ला अल्लाह बदरता हर तरफ तचगोरे लका इश्क के सड़े इस्तिगराक राशि आयो शायर वही चे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है और माशूकी मकाम दादे च क़यामत के मजनून दा अल्लाह जलवे उगूरी नुदे बच्चे की दाम लैला फिल्ला दे यो इस्तिगराक फिर रसूल दे यो इस्तिगराक फिर शेख अपने दादरे वाला मुंह यो न पेजा जमुंग द मल्क दा पिरान मीरान कदी तासुबम निवली रानीवली मुंगम निवली रानीवली दा गरीबान वल्लाह का पदे 16-15 पदगे पुईगी ची पूरी के मुआस्काटा छोले और जेब के चौरवा चो दुआ बो कामया कगल वर्षी चगले पसेजम हस्तास दुआ हो गया या अल्लाह कामयाब है कसोक वर्षी जिदा प्रदय खजा तख्तों में दवारत या अल्लाह ते हो तख्ते दा दगा खलक दा न इस्तिगराक फिर लाती जनी हो न इस्तिगराक फिर रसूल पे जनी हो न इस्तिगराक फिर शेख पे जनी दा मुंह गोंदे लम्या बुझ डाला अर्ज दाओ च मंसूर और शीता बलिदनो अल्लाह अल्लाह हत्ता के जान तबे खत्म अल्लाह बा नो अनल हक हुए च अनल हक हुए नो मुलियान रोनी हुए च ताजान ता खुदा हुए हो वी नहीं सही अगर बिया अनल हक चले खुलासा दा चले मराई के पड़े और वा चलो च पांसी के और रसायन चगे वाले च अनल हक मरी को शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह दगा वखलोई वली और बुजुर्ग दे दशपे नास्ते नीम शपदा अल्लाह ते इल्तिजा उकड़ा
शेख शिबली सवाल कर बदरे हजरत करीम मंसूर रा चिरा बदार कर दे रहीम खुदा दा मंसूर दे वली पदारो खीजो आवाज वर्तोशो कि मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त हर कस के सिर राफाश कुनत ई सजाए उस्त ए शेख शिबली मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त हर कस के सिर राफाश कुनत ई सजाए उस्त मंसूर में जिक्र पदारो खिजोलो चे मावर्त दयारे राजू न खोद लियो कम आशिक चे दयारे राज फाश की नागला दा सजावर कोल पकार दी तासो ख्याल रखे अर्ज दाओ चे पदीदार मुशर्रफ शो कोई इजाजत दहल वेलो नशो और ब्यास वक्त के दा अल्लाह अज़्ज़ इस्मुहु सरा मुज़ाकिरात शुरू माता उस्तवेलियू चे उलमा वाई चे द मेराज पशप बांधे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द अल्लाह पमंस के फासिला चवा गया गजवा कुरान करीम के राजी दना फतदल्ला उलमा वाई चे दे तराजिम बाज दादी चे दगल तना कुर्ब द जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद दे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज उलमा वही चे ना काब कौसैन और अदना चे राजी कुरान के नो कौसैन चे दे आगा कतासुल्ली दली दली भी लिंदा चे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोल उमर दृश पे तकाला दृश पे तकाला के सलवेख काला आगा जमाना वाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता नबूवत न वर्कर लेशे पर सलवेख्तम काल नबूवत वर्करेश और ब्या जमाना द नबूवत चवा आगा दरविश काल उलमाए मुहक्किकीन पदी के लग वंदे इख्तिलाफ दे चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर स्वयं काल बांधे शवे कतासो ख्यालू के आम तौर मुंग हो दाऊरू चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शवे लेकिन मेराज शवे द नबूवत पर स्वयं काल बांधे पदी की मुख्तलिफ किस्म रिवायात थी द हजरात उलमाए किराम रिवायात दीर दी मुहक्किकीन वाई चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर पिंजम काल बांधे शवे यानी पर सलवेख्तम काल चे नबूवत वर्करेश और पिंज काल अतीर शु नुब्या मेराज उस मेराज तौर तरीका सवा अगर काफी हद पूरे बयान मास्तासु पर मख के करे अजीजानु कतासो ख्यालु कई नु दा दौर चे वो डेर सख्त दौर दादा अबू जहल लोया सरदारी व प मक्का के दा लोई सरदारो दा लोई लोई सनादीद द कुरैश चू दा ज्वंदियो प दा जमाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह द तौहीद आवाज करे कता सो ख्यालू कई द तौहीद चगी मुंगा हम वहू औ दाम वायु ची मुंगा हक दीन यू या हक परस्त यू या हक वायु वो कदा दौर तासो लगन दे मुतालिया क चियो जलमेद मोर निश्ता प्लार निश्ता रोर निश्ता खोर निश्ता कुल हम अजीजान तरबुरान कौम कबीला दा टोल पे यौ तरफ थी और यौ मजहब दे और दा अगर मजहब दे चे द यौ यौ सड़ी पे कोटा के
شپیت بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم، الله یو غنئ، دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت، دا پته ومغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځو. دا دغه دا عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیه السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی، دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو ام د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځایه را سره رالې او دې ځای نه مخکې نه ځې. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاري رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی، والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تلی، چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علما وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو نو دغه وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د 9 اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیره وغیره. که خیال وکئ د الله سرحد چې و هغه و چې جبریل بم تینا قدم اخوا کولی نشو. د پاکستان سرحدونه وګوره چې روزانه پې بمونه راتېرېږي او د پاکستان سرحد ته پته نه لګي. پردي بچي او پردي کورونه پې کباب کېږي او دوی ته پته نه لګي. بہرحال وہی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. د حکومت کولو منشا دائی چا کې د قوم او د ملک د خدمت کولو اهلیت وي. چا کې چې د قوم او د ملک کولو خدمت کولو اهلیت نه هغه خلقو ته حکومت کول پکار نه دي. هغه خلق د حکومت کولو قابل نه دي. کم حکومت چې د پردو بچو او د پردو کورونو حفاظت نشي کوله هغه حکومت کې اهلیت نشته د دې چې د ملک حکمرانی په دې خو نه کېږي که نه. زما کور روان شو او تراشه زما تپوس تا او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځوله او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. او دې م غورځولم او بیا وی چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی له چل نه ورځي د حکومت کول. دا اهل نه دي د دې چې دا د ملک حکمرانی. سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې
او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بې پاسپورټه یو سړي سرحد را پار کړی، بیا اله سړی د حکومت کولو اهل. ته خبر نه، تا ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی، ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی، ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې، یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې، د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي، نه ورته بند اچولی شي، بیا ته حکمران د څه خبرې. دا وزیر اعظم مارشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا. مونږ مارشاء اللہ نه ختم ہو، مارشاء اللہ نه که یریږي غله به یریږي، ډاکوان به یریږي، د قوم او د ملت تکي خوړونکي به یریږي، مونږ ولې یریږو؟ په دې منبر 150 کالو نه تاسو اورئ مارشاء اللهي که غیر مارشاء اللهي، مونږ کې فرق نه راځي. مونږ ولې یریږو؟ په دې ما خوشحاله چې ما مارشاء الله لري. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي، نو هغه تار یا ګز وي یا 100 ګز وي. نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو. اوس که تاسو خیال وکئ د الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز، نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه، چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است، کرام کاتبین را هم خبر نیست. د عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کم د الله او د هغه د محبوب په منځ کې، نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورې خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې، نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده؟ اوس دې مقام کې د نبوت شان ګوره او د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي. دین هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو د هغه د شان مناسب بکې. چاله چې تحفه او ډالۍ وړي نو د هغه د شان مناسب به وړي. هر سړي سره به د هغه د شان مناسب خبرې. اوس بله خبره ده چې مونږ کې دا عقل شته او که نشته، یا مونږ د چا شان پیژنو یا نه پیژنو، دا جدا خبره ده. په دې مونږ او تاسو ټول پوهیږو، خو عقل ښه شی دی چې خدای پاک یې چاله ورکړي. هغه ورځ یو سړی راغی او سړي ناست، نو زما د لاس یې ونیو او خوځی یې خوځی یې خوځی یې ښه جوړ یې ښه جوړ یې ښه تکړه یې ښه جوړ یې. چې زما یې لاس ستړی کړو، هلکه جوړ یم بس که نه. وایي نه نو ښه جوړ یې ښه جوړ یې، زه دې وپېژندم. مال نه، ویل تاسو ملیانو کې دا کار خراب. نو ما ورته ویل چې غلطي به مې کړي چې ما ته ونه پېژندم. وایي نه نه، د دې ملیانو سترګې بیا بدلې شي. دا هغه خیر خبره ده چې د عقل تقسیمو نو مونږ ډېر لرې تلي. هلکه د کوم ځای؟ ویل ولې تا په باجوړ کې چې جلسه کوله زه درته مخامخ ناستم که اندازه وکړې. نو مال باجوړ کې چې ما جلسه کوله خو 100,000 خلک وو مخامخ ناست. ویل نه زه درته ډېر نږدې ناست. دې وجې نه عقل زده کول پکار دي، څه سوچ کول پکار دي، بیا آداب د مجلس پیژندل پکار.
सुन्नत तरीका पे अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जोड़ी जी खैरियत थे बस खबर खलासा हुआ लाजमनी सची खत जोड़े या बाजी से वो पलारा बरवानी दरगारी बूझ न दामख बयादासी की हो ब्या बदासी की हो ब्या बेदासी की दी तो बचावे नहीं कि दरीज अला फर्ज तासु ख्याल रहा है तो सोच कवई दाग कमे दे इंसानियत के जमाजी जानो दिल तद अकल इंतहा गोरा तोहफा डाले या अल्लाह मारा ओढ़ेगा उस दानवई चे द मदीने या द मक्के डेरे आला खजूरी दी या फलाने दे अफगान तोहफा डाले हुई और दागद शान मुनासिब हुई या अल्लाह मा तोहफा ताला चराउड़ेदा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तहिया अरबी जबा के पडेरो मानो राजी वो यो माना द तहिये तोहफा डाले तहिया अरबी के तोहफे और डाले तब हुआ अतहियात तहिया में रावड़ेदा लिल्लाह खुदा लरा दसशी अस्सलावात व तय्यबात द मुंजुनो और उस्ताद पाकाए बयानो खुदा मा तोहफा दा रावड़ेदा चे जबस्ता मुंजुना कोम और उस्ता पाकी बयान सुमरा ऊंचा था तोहफा दा दाल्ला द शान मुनासिब तोहफा और डाला है जवाब उस अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो ए महबूब पता दे जमाद तरफ न सलाम हुई सरदार कौनैन वर्त फरमाई चिया अल्लाह पमा खुद सलाम हुई खुद आवाज नहीं जमा डेर उम्मत और डेर मरगरी दी अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन ए अल्लाह पमा खुद सलाम हुई खुस्ता बंदगानों की चिकम ने कान दी पागुई दिम सलाम हुई तासु ख्याल रहा अजीजानो मख के नोर बा शोरोश चनोर बा शोरोश मुंजू न बई पंजोस मुंजू न बई रोजे बई हज बई जक़ात बई दा बई कानून बयान उलमा वाई चे दाबास डेरुगत शवे और शपवा यवा न पयवा शपके आसमानों ततलल पयवा शपके अल्लाह सर राज न्यास कोल पयवश पके द बैतुल मुकद्दस मुंजुना कोल ताहो पयवश पके डेर ग्राम ब्या दाचे पैगंबर द कोरा ओवतो कुंजी ख्वजेदा चराग कुंजी ला वलारा नव मगा से ख्वजेदा दा इशारा दा दे खबरी तक दुमरा पतुंदाई तले और आगले दे चा कुंजीम ला तरोसा वलारा ना द बिस्तरे गरमाइशम तरोसा यखशवे न दे नुदा इशारा दा इंतहाई सुरअत सरत लो रात लो उलमा वही चे चल बलो चल दाओ चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवह के राजुनिया शोरोश नो अल्लाह पाक द टोल कायनात निजाम मुअत्तल करे द कायनात निजाम मुअत्तल दा माना चे हरकत द अफलाक दाशपा और रज नवर स्पोगमय दा आसमान पर हरकत बाने पैदा कीगी जकच कम आसमान द टोली दुनिया न मुहित थे अगा आसमान दे टोली दुनिया ता दौर वर कई और टोला दुनिया गर्जई अगा निजाम मुअत्तल दावली अजीजानों का तासु ख्यालो कई द शाहानो स्वर्ली चिपकम अलारजी टोल ट्रैफिक वर्ता जाम लारे बंद हुई
کتا سو خیال کرے یاد بئی در تیانا اس مونگا ہو خپنشی هغه وقتی طور خلق یو هغه یو سړی نه ملائکو په قبر کې تو پختنه وکوي من ربک هغه سر رب کې هو گیا ما چرته روټای بنی نو مونږه وقتی طور د مېرونه یو چې کمزې کې ګرځو هغه زیرا تخکاری پرونه خبري مونږ ته یادی یا کنه جی سبانه خبرو باندې زمونږ څه نظر د چین او د امریکای د صدر یو ملاقات شوه دا 10-15 کالو خبره کم ځای کې چې د دوی ملاقات کېده غیر چاپیر اتیا میله مربع میل کې څوک هغه ځای ته نږدې نه پرېږدي ځکه چې دا مذاکرات و ډېر زیات اهم نو 80 مربع میل کې هغه بلډینګ ته څوک نږدې نه پرېښود چې دې خبرو نه څوک پوه نشي عزیزانو دا شاهي آداب وي او شاہی آداب مونگا نہ پوئی دا کائنات نظام معطل دے دا پاراو کہ دا ہم احترام دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پدی یو خدای پوئی گی یا با پہ دا خدای آگا ملائکی پوئی دے چی چا دا منظر لی دو چی پا کم اشپا معراج کے دا چې پاسمانونو کې به څه حالو او ملائکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغی نو عرض داو چې نظام ټول معطلو چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادریده زکه چې وخت په تیر وي الته وخت خو کائنات ولاړو وخت تیرېدنه نو کنجی به ادریدلې څنګه وي تاسو خیال راغلی کنجی چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کېږي اله چې وخت په تیریږي او چې وخت نه تیریږي خو چې په کم ځای دغسې به یې کړه تاسو خیال راغلی بستره به یخېده نه همغسې ګرمه وه ولې وخت نه تېرېده یخوالی خو په تېرېدو د وخت سره پکې راځي وخت چې کوم ځای دی هلته ولاړ دی نو بستره یخه څنګه شي تاسو خیال راغی اوس څومره وه نو دومره وه چې څومره د خدای خوښه وه دې خوا وګورئ چې شپې او ورځې هم د خدای وي د کائنات نظام هم د هغه په لاس کې او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وي نو شپه به څومره اوږده کړي نو که دا در باندې پېښه شوه چې څومره به اوږدی ته تاسو خیال راغی د دنیا عشق وګورئ دنیا کې ستا چا سره مینه اوس خو یعنی دا خبرې کولم ځکه نه دي پکار چې مونږ خو د عشق ټکي باندې هم پوهېږو نه چې عشق څه ته وایي عشق دې ته وایي چې په چا مین شي څوک دې خوښ شي نه دې په روټۍ پروایي نه دې په جامې پروایي نه دې په ناسته پروایي نه دې په ملاسته پروایي تمنا دې 24 ګنټې دا وي چې زما سترګې وی او زما محبوب ته یې لیدلی اسې یو مثال یې درته وایم ابو هریره رضی الله تعالی عنه عاشق دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لس ورځې شوي دي چې روټۍ نشته اوږې پیزار کې ناست دی چې که چا ووایي چې روټۍ ته راځه نو ورسره به روان شم که نی بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر شو ابو هریره اوږې وی صاحب الحمدلله وی ورشه کور ته او بیبي فاطمې ته ووایه چې چیلې چې تاسو بل شلی په مونږ ته راکړه کور ته لاړو بیبي فاطمې نه د لرګي په کونډای کې هغه پاو یا یو نیم پاو پای دایره چې راوړ خدمت اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیش هغه ورته ورشه
اصحاب صفا تم نعرے کا اصحاب صفا په دغه وخت کې 400 طالبان. ابو هريره وایي چې پاغي څه کوي؟ وایي چې دا پاغي مسکی کنه. ابو هريره وایي خدا پاک د الله سورۃ النهر زما په پیدي او 400 ولا طالبان راو حکم په منډلاړو اصحاب صفا ته وی چې راځي تاسو دعوت کړی دی رسول الله صلی الله. طالبان رااله کیناستا ابو هريره ته وی اوس کا پدیدا. ابو هريره وی روندي طالب لمه چې کاسا ور کړه مې درځې دو چلاړې 400 طالبانو باندې کټوره وګرځې دو ټولو په مړه خېټه اوس کړ. ابو هريره وی په خدای قسم چې اخیری کې زما لاس تراله مغه سے پاو پای پکی. وی حضور علیہ السلام راته فرمایي چې ابو هريره اوس کار دې درځې دو چې خلاص شي. ابو هريره وی ما په مړه خېټه اوس کلی چې کټوري ته ګورم مغه سے پاو پای پکی. پیغمبر ورته وی چې ابو هريره د خدای بنده چې ته د الله سورۃ النهر وی نو تا ماته ولې نه وی ماته دی ولې نه ورته وی چې یا رسول الله زما د خدای په ذات باندې قسم وی چې په کوم ورستا په دې خسته مخمین شوه ما نه مې پروټای پرواشتا نه مې پجامه پرواشتا نه مې پناستا نه مې پملاستا نه مې په ولاړه نه په پروتا کا پروا مې دنو 24 غنټې مې پزړه کې دادا چې زما سترګې و او ستا چهره انور ته قتل او زما زړه و او ستا حدیث په لیکل کې دله با شوق مې داده چې سترګو مې ستا دیدار کوله او پزړه مې ستا حدیث لیکل کې. عزیزانو دیتا عشق دا عشق معنا دا مطلب دا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی دے ټول ورځ رسول الله نلیدو ټول ورځ تیرا په جړای ورځ تیرا ما خامي چې رسول الله ولیدو بیا هم جړل ولی جاړې ثوبان وی ټول ورځ می جړلې چې تمه نه ویلیدلې وی اوس خو دې زولې دم کنه اوس ولی جاړې و یا رسول الله اوس زکه جاړم چې قیامت سی او تقسیم وشي څوک جنت ته او څوک چرته او څوک چرته کزم جنت تلارم زباغه جنت حکم چې چرته پکې تا نه وینم زه خو ستا په مخ مې نه والله که مې نه جنت پکار دی او نه مې نعمتونه پکار ته مې پکار د خدای غیرت په جوش کې راځي. من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. پیغمبره ثوبان ته وایا چې چا په دنیا کې زما د محبوب سره مینه دی به په جنت کې مغه سره وي. عشق دیته وي عزیزانو. اوس الله محبوب او معشوق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی. د عاشق او د محبوب په منځ کې مذاکرات دي څومره زمانه دا نظام ولاړو نو په دې باغ څوک پوهیږي چې د چا په لاس. زمونږ دا شاعران ماهران کتا سو خیال وکړي نو دا شعر کې ویلي چې اتلس کاله دغه شپه په دې مقدار سره اوږده بے یو تیلی دا سو خبر نہ ہوئے جانا احمد نبی سلطانہ معراج دی. دا شاعران ماهران خدای دې پر رحم وکي. دغه رحمان بابا مشاعره و چې نن دا کپرون و نو زه خدای زیارت ته کله کله زما خدای مشاعره له یو ځل تلو نو چې مې واورید نو طرح دا و طرح چې څوک تر کومه بسورلی د باد پشاکا دا ژوند د باد پشا سورلی دا نو د باد پشا به تر کومه روان دا طرح و چې دی ورپسې څه جوړ کړي خدایا ایو پکې را پاسې دی دا مخ چې دی کباب ته او دا ګیره پکې مچ دی او د کباب نه مچ غورځول پکې دا
بس زه چې پرې راپاڅېدم د خپل عادت مې ورسره وکړو هغه چې ما سره ورانه شوې ده که نه بیا یې ما ته ونه وی دا څه کوي کجا رحمان بابا کجا مونږه دغسې یو کوڅه ډب راپاڅېده رحمان بابا غوندې شعرونه خو زه هم جوړولی شم ولې نشم جوړولی یو ملنګ و هغه ورته ویل جوړولی شي ویلې او ویل جوړ که دې پسې چې سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما اشاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما جوړ کدی پسې هغه جوړ کم و جوړوا ورته چرګي دي چرګان زما ګرځي پډېران زما ګرځي پډېران زما چرګي دي چرګان زما دا دغه ته مونږه پاتې دا زمونږ د زندګۍ شاعران تاسو خیال راغی ادبي ټولې دی وازی دا کمه بلا براټي قسم په خدای دی چې زه د خپل ملک ته ګورم حیران یم چې خدایا دا ملک سستا په قدرت چلی که د حکومت د دې وزیرانو خبرې واوري د دې جنیجو تقریر چې واوري اریان چیرې بنو دام د ملک وزیر اعظم خدا زمون دلته چې دي دا غریبان چې وګوره را وګوره داسې واړه واړه دي اریان نار نظام ته چې ګوره که مونږ ته ګورې مونږ ټول ژوند فراډ او دوکه ده که شعر یې ګورې که علم یې ګورې که پیر له خلوت ته ورشې اریان خدای ته ښه پوهېږې زما عقل خو دې نه مخکې کار نه کوي نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې اوس دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي دا اللہ نہ سوا دا علم بل چاہتا ولاړ دے دا ټول خدای نظام معطل دے جبریل امین غند فرشتہ هم دا سدرت المنتہا په خوا کې دا حکم په انتظار ولا زکه چې دغه مقام چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ور کړو دای بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالم دی ورکړ پیغمبرانو سره خبرې شوي دي د الله چا سره په کوهی تور شوي دي چا سره لیکن عرش المعلا ته غختل ختم شو باس ختم شو حضور واپس چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرض شوه صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منزونه ستا امت به نکړي شي کمه بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډیر لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه ورځه 15 شو په 15 کې ول بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اس نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچو چې نا من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکو کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکو دا خدشه دی مړ نه عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي دا تفصیل به ان شاء الله بلی جمعه تشي واخر دعوانا ان الحمد لله